أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مخیاتونو کی مسئلہ دا توحید و ورسرا تخویف و انسانان تا زجر و اغیلا پا اللہ رب العزت طرف تا پا نراتلو دا اللہ رب العزت خبر پا نمنلو خبر پا کی دامو آچی سنفرغ لکم ایوہ الثقلان خامخ استاسر بیساب کم اے دوڑلو یا تاس تو وزگارے گا موئی صبر کا پوئی گو ببیا سنفرغ لکم خامخا وزگار بشو تاس توئی حساب کتاب دا پارا حساب کتاب بکی نو یہ انسانانو پیریانو واقع اختیاریو نشتی دمرا چې د اسمان او ځمکې نه وځئ وتی نه شئ نو د چا په سلطان کې چې یئ نو دا خبره ومنئ قیامت پر ورځ باندې عذاب به ورکولی کېږي کافرانو له شغلې به یې د اور لوګي به یي دی به د یو بل امداد نشي کوله بدله به نشي اغسته مخکې نه قیامت ورځ چې شي نو اسمان به اوچ وي تک سور به شي په شان د تیلو یا په شان د سرمنې نو انسانانو پیریان دي د هغې نه به هغې سره به حساب کتاب کولی کېږي نو چې شرک یې کړلی کفر یې کړلی مجرمان خلق هغه به د سونډي نه او د قدمونو نه نیوی کېږي او غورځولی کېږي به جهنم ته بیا به تږي کېږي نو د جهنم او د حمیم ګرمې سختې ګرمې چینې په منځ کې دا چکرې به لګوي د مجرمان خلقو الله وی اے مومنانو چې دنیا کې ستاسو خلاف کړل تاسو له سزاګانی درکړي تاسو ته تکلیفونه در رسولي دا الله حکم نه دی منله تاسو ژوند د پابندۍ تیر کړل اغي د پابندۍ ژوند نه دی تیر کړی نو اغي د پاره دغه سزاګانی دي نو دا تاسو باندې احسان دی نو وس ورپسې به ستاسو د پاره بسئ هغه مجرمانو دشمنانو د هغې دپاره خو مې دغه وکړه ستاسو دپاره جهنم ته مې ولیږل نو وس مؤمنانو دپاره بسئ نو د هغې تذکره کوي بشارت ته دی کې آخر کې ترغیب مسله د توحید به پیش کوي د جنت د نعمتونو تذکری دي ولمن خاف مقام ربه جنتان او دا هغه چا د پاره چې یری کړل یری دل ودرېدو ته د خپل رب مقام ربه خپل رب ته د ودرېدو نه د حساب کتاب د مخامخ کېدو نه جنتان نو د هغې دپاره جنتونه دي دو جنت دی نو دو نور دی یا جنتان جنتون دی گن
قسمه قسم جنتونه دي دا هر چا د پاره یو شان، چا د پاره بل شان، اعمالو په لحاظ سره، اخلاص په لحاظ سره درجه دي. ولمن خاف مقام ربی جنتان، او دا چا د پاره چې یې کړل خپل رب ته د ودرېدونه، د هغې دپاره جنتونه دي. نو د خپل رب په کومو نعمتونو به تاسو دواړه دروغ وایئ. نو موږ هم دغه وایو، نه کوو. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد. اے زمونږ ربه د څه شي موږ تکذیب نه کوو ستا د نعمتونو، ستا دپاره حمدونه دي. ذواتا افنان، دغه باغونه دا به یې ګڼو څانګو والا باغونه دي، جنتونه دي. نو باغ خو یې داسې چې ونې به پکې، نو ونې به ګڼي، خاخونو والا به یې، ګوري به یې. نو فبأي آلاء ربکما تکذبان، نو د خپل رب په کومو نعمتونو به تاسو انکار کوئ، د خپل رب د کومو نعمتونو به تاسو تکذیب کوئ. فیهما عینان تجریان، په دې دواړو کې چینې بی روانې. عینان تجریان، دو چینې بی روانې. و یو سلسبیل یو تسنیم دے. فبأي آلاء ربکما تکذبان، نو د خپل رب په کومو نعمتونو به تاسو دواړه تکذیب کوئ. فیهما من کل فاکهة زوجان، په دې دواړو کې به د هر قسم میوونه قسمه قسم، هر قسم میوه هغه به په قسمونو وي. دنیا کې موږ ګورو که مڼه ګورئ جو قسمه قسم دي پکې، یو شان دي، بل شان دي، څومره قسمونه دي پکې. شلتالان دي، پای کې ځان ډېر شي قسمونه دي. که الیچي دي، هغې کې ډېر شي قسمونه دي. کم یو چې ګورې قسمه قسم دي پکې دنیا کې دي، نو هلته کې بیا نور زیاتی. نو فیهما من کل فاکهة زوجان، په دې دواړو کې به د هر قسم میوونه زوجان قسمونه. فبأي آلاء ربکما تکذبان، نو د خپل رب په کومو نعمتونو به تاسو دواړه دروغ وایئ. متکئین علی فروش بطائنها من استبرق، الدکی د خوراک خبرې وشوې، هر قسم میوه میلاویږي. نو دلته وایي متکئین علی فروشین، ټیک به لګولی په تختونو باندې، په بسترې به د هغې بطائنها من استبرق، چې د هغې استر به یې د غټو ریخمونه. نو دی چې پاتې کېږي په آرام چې دی په کوم ځای کې کوي. متکئین علی فروشین، آرام کوونکي به په خپلو بسترو باندې. بطائنها من استبرق، چې استر د هغې به د غټو ریخمونه. وجن الجنتین دان، او شکول راغونډول راټولول د باغونو به یې نږدې آسان. چا پکې بل شان لیکلي وی هر قسم سړی به ورته رسي، په ولاړې دی نو رسي به ورته، نو که په ناستې دی نو بیا به ورته رسي، نو که په ملاستې دی نو هم به ورته رسي. په ملاستې به هم شو کولی شي. وجن الجنتین دان، او شو کول د باغونو د میوو دان نږدې به آسان به. فبأي آلاء ربکما تکذبان، والله وی دا دومره نعمتونه مې درکړي، د کم نعمتونو د خپل ستاسو تکذیب کوئ. فیهن قاصرات الطرف، دی وی هر څه خوشو، د خوراک کاک سامان خوشتی، د آرام ځای خوشتی. خو چې ملګری نه نو بیا گزاره نه کیږي، سړی خپي. وی فیهن قاصرات الطرف، په دې کې به
پدې جنتونو کې به قاصرات الطرف خپل نظر کته ساتون کی حورې بی بیبیانی بی څنګه بی لم یتمسهن چې نه بی بلسېدلي د هغې سره انسن قبلهم ولا جان نه انسانان د دې نه مخکې او نه پیریان یا لم یتمسهن چې نه بی لیدلي هغې لره انسانانو د دې نه مخکې او نه پیریانو د بل چا نظر به پې نه یې لګېدلی نو د هغې نظر به په چا نه یې لګېدلی ستر او پرده ده دلته کې هم ده دنیا کې هم الله وی ستر او پرده کوي هلته کې به هم ستر او پرده یي پردو خلکو ته به نه ګوري پردو سړو ته به نه ګوري زنانه دغه زنانه به پردو سړو نه لیدلی نو فیهن قاصرات الطرف پدې کې به خپل نظر نښکته ساتونکي لم یتمسهن چې نه به یې بلسېدلي د دې سره انسانان د دې نه مخکې ولا جان او نه پیریان فبأي آلاء ربکما تکذبان د خپل رب په کومو نعمتونو به تاسو دواړه دروغ وایئ کأنهن الیاقوت والمرجان دی وایي که ښځې دغسې لکه څنګه چې د دنیا دا دي نو دا خو بیا نوره مسله جوړئ دا ځان خبرې نه مني یو بګې داسي کوږ لرګی دی پوهېږي نه ته به یو څه وی هغه به بل څه کوي ته به خبره کې هغه به هغه ځای نه جواب درکوي نو دا خو بیا مسله یي چا وی دا زنانه چې دنیا ده دا به د هغې حرو مشرانی دا به مشري هغه سړي ورته وی چې دغه جنتي او په دې کې دا ښځه زما تلو ته ورته بیا دغه نشتې ډډې نه لګي وي ښه او زه دلته دنیا کې دي تنګ یم هلته کې بعد د نور مشرئ داسې حال نو دنیا او د آخرت هغه نو کأنهن الیاقوت والمرجان دانګې دلته کې چې ګورې کور کې چې دن نه وي نه د کتو به نه نو چې بهر ته وځي نو سڼه سترګه به وکړي ته بیا نه پېژنې څوک ده پردی ده که خپله ده دا هغه ده منکره چې وه بیا به یې نه پېژنې دومره ځان باندې سرخي پوډر او یو څه بل څه دی تپلي سړی به پېژني نه نو هغه به څنګه یا به داسې کور کې سخا پسخا احادیثو کې خو راځي لاړې اخراج کی توکاڼي وغیرہ بول براز څه شی بنئ ښه اس شی به اس بیماری بنئ ښځو بیماریانې دغه څیزونه بنئ دغه خراج کی توکاڼي دا قصې مسې بول براز وغیرہ دا شونه بنئ نو څنګه به کأنهن الیاقوت والمرجان گویا کې دا ښځې دا زنانه دا حورې دا به داسې لکه یاقوت او مرجان یاقوت دی او مرجان دی ملغلرې دي و یاقوت چې دی نو دا تشبیه ده په ښایستوالي کې داسې به ښایسته لکه یاقوت مرجان داسې صفا به لکه مرجان دنیا کې خلک ځان مرجان نوم کیدي ښځې نوم مرجاني سړي نوم مرجاني نه هغه مرجان نه دی مراد هغه بل ملغلره مراد دی چې د هغې په شانتې بلکل صفا وي چې ګورې پکې اخوا ته دې ښکاري ښه دا ملغلرې داسې دي صفا دي نه هلته حدیث کې مراتلو دغه حورې چې جامې اغوستې دي د یوې جوړې نه لاندې بله جوړه د بلې نه لاندې بله جوړه بدن دا به ښکاري دې سړي ته بل چا ته نه نو کأنهن الیاقوت والمرجان گویا کې دا بی
یاقوت او پشان د مرجان وی، پشان د یاقوت او د مرجانو، پشان د یاقوت او د ملغلرو په خایس او په صفائی کی. نو فبأي آلاء ربکما تکذبان، نو د خپل رب په کومو نعمتونو به تاسو دواړه دروغ وایئ. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نه دا بدله د احسان مگر احسان دی. چا چې د سره ښه کړي نو ښه ورسره وکړه. تاسو ښه کړي ایمان یو راوړی نو الله درله جنت درکو. بل وی وی هل جزاء الاحسان وی لیس جزاء التوحید الا الجنہ، وی نه د جزا نه د بدله د توحید مگر جنت ته. دنیا کی توحید منل لے، د شرک نه ځان بچ کړ لے نو هلته به الله جنت درکئ. دلته کې د احسان کړ لے، ښه عمل دی کړ لے، قرآن دی منل لے، حدیث دی منل لی، قرآن او سنت باندې د خپل ژوند تیر کړ لے نو هلته کې به جنتی د دې بدله وي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یا الله په دنیا کې حسنه راکړي، توفیق د نیکۍ راکړي، توفیق د قرآن او د سنت راکړي. وفی الاخرت حسنه، او په آخرت کې ثواب د نیکۍ د دې بدله راکړي. نو فبأي آلاء ربکما تکذبان، د خپل رب په کومو نعمتونو به تاسو دواړه دروغ وایئ. ومن دونهما جنتان، د دې نه علاوه نور جنتونه هم دي، یا د دې نه ښکته نور جنتونه هم دي. دا اعلی جنتونه دي، څه پکې اعلی دي نو څه پکې لوکړې لاندې دي، درجې درجې دي. کله وی د شهید د پاره جنت ته داغي سل درجه اوچت، یو درجه به دومره لکه د اسمان او د ځمکې شان فرق. دا به د پیغمبرانو نه شهیدانو، پیغمبرانو به هغه د دې نه غټي، هغه د دې نه اوچت به. نو ومن دونهما جنتان، د دې نه لاندې نور جنتونه به. نو فبأي آلاء ربکما تکذبان، د خپل رب په کومو نعمتونو به تاسو دواړه دروغ وایئ. مدهامتان، نو تک شنه به باغونه داسې دي، جنتونه داسې دي چې دا شینوالي نه تور شوي دي. مدهامتان تک شنه دي، شینواله هغه مایل له توروالی ته. منګه ګورو مخامخ د غرونو کې ونې ښکاري، نا ونې تکې تورې ښکاري د شینوالي د وجې نه. نو فبأي آلاء ربکما تکذبان، د خپل رب په کومو نعمتونو به تاسو دواړه دروغ وایئ. فیهما عینان نضاختان، په دې دواړو کې چینې به نضاختان، راخوټ کېدونکي، را جوش وهونکي. نضاختان پواره کی، د پوارې په شانته خورېدونکي، لکه څنګه چې پواره ده هغه راخوټ کېږي، هغه خورېږي. دلته دنیا کې خلک پوارې لګوي، څه یو شانی څه بل شانی، څه په برز یې راښکته کېږي او څه پکې چورلي. دا ټول صحني چمني هغه ټول ولي هغې باندې دا ساس کې پې لګي. چینې دي هغه به راخوټ کېږي، به راځېږي، به راوچتېږي به. نو فبأي آلاء ربکما تکذبان، د خپل رب په کومو نعمتونو به تاسو دواړه دروغ وایئ. فیهما فاکهة، په دې دواړو کې میوې به، ونخل او کجورې به، ورمان او انار به. دنیا کې هم دغه څیزونه د صحت د فایدې د هغې دپاره د علاج د خوراک دغه څیزونه دي. زمونږ خلکو خو نور څیزونه شروع کړو، میوې دي، کجورې دي، انار دي. کم چې قدرتي څیزونه دي هغه بهترین د صحت ذموار څیزونه دي. او چې کم دا نور دي کیمیکل پکې دي، یو څه دي بل څه دي،
اب یا دې وړو چې کوم سيزونه ورکي آرام دکانو کې دا کم څه چې خرسي سدي خالص بیماری دي اب چې کم لګیا دي په دغه کې جو سورزي ګرستو چې ګوري جو سچا کې یو بیماری راخکار کیږي چا کې بل راخکار کیږي ټول دغه خوراکونه ټول ګډوډ شو مخکې خوراکونه ساده او کم چې وای نیچرل سيزونه دي هغه نو صحیح او چې کم دا نور بناوټي شي خبر اوران شي نو فاکهات میوې دي و نخل او کجور و رمان او انار نو فبأي آلاء ربكما تكذبان د خپل رب کوم نعمتونو متا دواړه دروغ وای فيهن خيرات حسان خبر وی بیا د تکوم د ملګری خبره بار بار کوي ها نو وی فيهن پد جنتونو کې خیرات خیګړه کون کی بئی حسان جنکی بئی خیستا غورا دا اخلاق په لحاظ سره بغوري دا اخلاق په لحاظ سره غورا اخلاق دی خیګړه کون کی دی مینا کون کی دی دانا چې تج خبره کې خلک سړي سپق ور کوي دا سینې دي خبره کې نو خبره سره کولې نشي دلته دنیا کې خبره ټوله سي ګډه وړي کیږي هر سړی سوګي وي او سوګي نه وي سړی کور ته راغی ستړی ستومان راغی ډوړی ته کېناست ډوړی نوړی چې واغستا نو مالګه بګي زیاته شوه شتری وو نو خبره وکړه ودا مونږوله ډوړی ستارونه دي هغه سدي وې وینا سمې نه دی ویلي ما وېدان زوګه ما دا شونه را باندې که خواګو لګېدو ویلې نشي رو رو سپلای په خپو کړې واته منډې کړې دروازې ته دروازه کې وې او شد خوراک نه ده دروازه کولا وکړه واته دې په پیزار گزارو کو پیزار سیده وت بهر تا اونه لګې پیزار سړی راواغس دنه را گزار کو وی وس په دې وخت او چمیاران نه دکان نه بني دا وخت نه بیا ورستو بل وخت کې سم غرمه دا هر څه بندي فيهن خيرات حسان او خيستوي اخلاق په لحاظ سره نو د شکل او صورت په لحاظ سره خیستوی حسان خیرات او خیګړه کون کی دی دنیا کې چې هم خیګړی کړي او آخرت کې دغه بیبیانې دغه حوره دا ود دي سره خیګړی بکئی تابعداري بئی فبأي آلاء ربكما تكذبان د خپل رب کوم نعمتونو متاز دواړه درو وای حور مقصورات فی الخیام حور بئی چاغا بندی بئی په خیمو کې مقصورات فی الخیام خپلو خیمو کې به بندی دن نه بئی بار باندې ګرځي بازارونو کې دلته یو خلک بازارونو کې ګرځي دنانه دي چې جړای شي جبیال ګډه گزاري اچ لوګډه رڼای رالا جبیا به لار میلاو نشي ښا سړی ته بګي ورته ریدل گاڑی ته تیرېدل ګران شي اګه دا شیخ دا کار کس دا اغستل خرڅول دا خو د سړو کارو هغه خزو توالک حور مقصورات فی الخیام نو حور بئی چیرا بند بئی په خیمو کې فبأي آلاء ربكما تكذبان د خپل رب کوم نعمتونو مت از دواړه درو وای لم يتمسهن انس قبلهم ولا جان
دا داسې حورې وی داسې بیبیانې وی لم یطمسهن چې نه به بلسېدلي د دې سره انسانان د دې نه مخکې او نه پیریان. مخکې مې وویل دلته بیا وی ولې د ښځو مسله نازکه ده، دا سړي ته کله بیا زړه تې واوړي ولې وی دا بل چا سره خبرې کوي، ولې دا بهر ته ګرځي، ولې وی دا نورو ته ګوري، خبره ورانه شي. نو الله وی لم یطمسهن انس قبلهم ولا جان، دا سې بیبیانې وی دا یو تعلیم را کوي منګله چې آخرت کې داسې دي نو دنیا کې هم داسې پکار دي. فاطمه رضی الله تعالی عنها وی زه چې کله مړه شمه زما جنازه د کور وباسئ نو د شپې وباسئ، ولې د چا نظر د ستر او پردې نازلېدو نه وروستو ما باندې نه دی لګېدلی، د چا نظر را باندې نه دی لګېدلی پردو خلکو، نو زما جنازه هم په پټه باندې شپې وباسئ چې د چا نظر را باندې ونه لګي، په هغې کټ باندې ونه لګي، په هغې صادر باندې چې له پاسه خوري په مړي باندې په هغې باندې ونه لګي. نه لګي خو صادر سکے اخواتا ستر او پرده خو وروشته نه. نو الله وی لم یطمسهن انس قبلهم ولا جان، نبی بل سیدلی د دې سره انسانان د دین مکه او نه پیریان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، د خپل رب په کوم نعمتونو متا دواړه درو وای متکئین علی رفرف خضر، ټیک به لګولای یا آرام کون کې به علی رفرف خضر، پاغي صادرو باندې چې د شنه بی یا بخمل بی شنا وعبقرین حسان او قالینون بی خیسته قالینون. فبأي آلاء ربكما تكذبان، د خپل رب په کوم نعمتونو به تاسو دواړه درو وایئ. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، نو برکت والده نوم د رب ستا هغه ذات چې هغه جلال والده هغه اکرام والده هغه عزت والده هغه بزرګۍ والده. نو د الله د نوم عزت دی کولی کېږي، د هغه قدر دی کولی کېږي. قرآن دی د هغې قدر، قرآن به د سکول د کتابونو په شان د هغې هم قدر پکار دی، لیکن خلک قدر نه کوي، نو د سکول د کتابونو په شان دی به یې نه کوي. دارنګې کم ځای باندې چې د الله نوم لیکلی شی دی د هغې به قدر کې عزت به کې اکرام. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. صورت ختم شو، صورت کې یو د میزان تذکره وه، صورت کې نعمتونه دنیوی اخروی، دارنګې په صورت کې تذکره وه د فبأي آلاء ربكما تكذبان یو دیرش کرتا. الله وی زما د نعمتونو تکذیبونه کی چرتا. ولمن خاف مقام ربی جنتان، دا الله ولمن خاف مقام ربی دا چا د پاره چې یره وکړه الله ته د ودرېدون داغه د پاره به جنتونه دوا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، د خپل رب کوم نعمتونو متا دواړه درو وای زواتا افنان، هغه به سانګو والی ډېرو سانګو واله به. فبأي آلاء ربكما تكذبان، د خپل رب کوم نعمتونو متا دواړه درو وای. فیهما عینان تجریان، په دې دواړو کې به دوا چینې به جاری روانې به. فبأي آلاء ربكما تكذبان، د خپل رب کوم نعمتونو متا دواړه درو وای. فیهما من کل فاکهة زوجان، په دواړو کې به د هر قسم میوونه قسمونه جوړې. فبأي آلاء ربكما تكذبان، د خپل رب کوم نعمتونو متا دواړه درو وای. متکئین علی فروش بطائنها من استبرق، ټیک به لګول یا آرام بکونکي په بسترو باندې چې استر بداغي د غټو رخمونه وجنل جنتین دان، او شکول د جنتونو شکول دا باغونو راټولول دا باغونو هغه به آسان هغه به نږدې. فبأي آلاء ربكما تكذبان، د خپل رب کوم نعمتونو متا دواړه درو وای. فیهن قاصرات الطرف، په دې کې به خپل نظرونه ښکته ساتونکي حورې لم یطمسهن، چې نه به بلسېدلي د هغې سره
انسانان د دین مخیو نه پیریان فبیا یا لا ربکما تکذبان د خپل رب کوم نعمتونو بتا دواړه درو وای کانهن الیاقوت والمرجان گویا کې دا حور داسی وی لکه یاقوت او مرجان فبیا یا لا ربکما تکذبان د خپل رب کوم نعمتونو بتا دواړه درو وای هل جزاء الاحسان الا الاحسان نو نبی بدلا د احسان مگر احسان نبی بدلا د توحید مگر جنت فبأي آلاء ربكما تكذبان د خپل رب کوم نعمتونو بتا دواړه درو وای ومن دونهما جنتان او د دین اخکته به نور جنتونه فبأي آلاء ربكما تكذبان د خپل رب کوم نعمتونو بتا دواړه درو وای مدهامتان تکشنبی فبأي آلاء ربكما تكذبان د خپل رب کوم نعمتونو بتا دواړه درو وای فيهما عینان تنزاختان په دواړو کې وای چینه جوش وهون کی فبأي آلاء ربكما تكذبان د خپل رب کوم نعمتونو بتا دواړه درو وای فيهما فاکهه ونخل ورمان په دواړو کې به میوه کجوري به او انګور او رمان انار به فبأي آلاء ربكما تكذبان د خپل رب کوم نعمتونو بتا دواړه درو وای فيهن خيرات حسان پدې کې به خیګړه کون کې خيستا جنا کوي فبأي آلاء ربكما تكذبان د خپل رب کوم نعمتونو بتا دواړه درو وای حور مقصورات فی الخيام حوربی چې ځان به رب مقصورات چې هغه بندي فی الخيام په خیمو کې جنتونو کې فبأي آلاء ربكما تكذبان د خپل رب کوم نعمتونو بتا دواړه درو وای لم يتمسن انس قبلهم ولا جان نب بلسی دلی د دې سره انسانان د دې نمخ یو نه پیریان فبأي آلاء ربكما تكذبان د خپل رب کوم نعمتونو بتا دواړه درو وای متقین علی رفرفن ټیک به لګول علی رفرفن یا آرام کون کې بیا علی رفرفن خضرن پاغا صادرو د بخمل شنو باندې وعبقری حسان او قالون به خيستا فبأي آلاء ربكما تكذبان د خپل رب کوم نعمتونو بتا دواړه درو وای نو آخر کی بیا راغې نو سوایو لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام برکت والدین نم دربستا چې هغه جلال والده لوی والده عزت والده اکرام عزت والا قدر والا الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا اللهم قنا عذابك